چې کوم یو انسان په دنیا کې د عزت د خوشحالۍ او د راحت او د سکون ژوند تیرول غواړي دا غیر لپاره الله مؤمن ته وي چې ته عمل صالح کوه نیک اعمال کوه د دې ځای نه موږ ته خپله غلطي هم ثابته شوه چې بعضې افراد دا غواړي چې سره په دنیا کې د راحت ژوند تیر کم ښکلې زندګي دې تیره کم خو د هغې دپاره د لار خطا کړې ده څوک بیا په تجارت ورپسې شي چې شاید په دې تجارت کې ما ته دومره پیسې وشي نه بیا به زما زندګي د سکوني چا چې کم دی د دنیا یو بله لار اختیار کړې ده چیرې دا لار زه اختیار کم نو شاهد پرې کې زما لپاره یو خوشګوار زندگی زما لاس ته مال راشي خو موږ دنیا باندې نظر وګرځو ډېر افراد موږ ولیدل چې هغو لار خو د دنیا اختیار کړي هغه دنیا خو ډېره لاس ته راغلي خو بیا هم الله تعالی حیات طیبه نه ورکړی ښکلی ژوند نه ورکړی بلکې د هغې سره سره د ده نه مال هم چاپېری د ده نه اولاد هم چاپېری د ده نه نوکران هم چاپېری خو د ده زندګي بیا هم د سکون نه بدن په مرض کې اخته نور زندگی چیرې نو دا د دنیا معاملاتو کې خوب نه ورځي رشوي د دې ځای نه موږ ته خپله غلطي معلومه شوه چې موږ د قرآن سره مشوره نه وکړې نو موږ د دنیا د خوشګوار زندگی تیرولو لپاره د دنیا اسباب اختیار کړل هغې کې موږ ته راحت په نظر رانغی نه الله فرمیل من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل صالح وکړو خوا که دا مذکر او که مؤنثي که زنانه او که نارینه هو مؤمن دی مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه دا عمل صالح نه وروسته بدله حیات طیبه ورکو خوا که د مال سوا نه دی زندگی به بیا هم خوشګواره تیریږي الله هر یو سیل او ترتیب ورکړی د هر یو سی او خپل اصولي اصول داری چې دا انسان کله کله د الټه طرف نه یو څیز طلب کوي اصول داری مثال به طور یو سړی باغ لګوي نه دی باغ کې اول وړوکی بوټی ولګوي او بیا دې بوټي ته دی اوبه وراچوي سره وراچوي د دې د نورو موضوعي اشیاو نه هغه دفاع کوي په دې باندې سپري کوي غني تیتاو کوي سوري مات نه کې وایي نه خوري بیا رو رو چې کوم دی نو دا تربیت اخلي په بره باندې سي نو دا بوټی رو رو خاخونه وکړي او د دې نه یوه لویه ونه جوړه شي د هغې نه وروسته په دې باندې ګلونه بیا راشي او د ګلونو نه وروسته بیا د مالک له میوه ورکوي نو مالک یې خرڅي او په هغې باندې ځان له د دنیا راحت طلب کوي دا یو اصول دی الله تعالی یو ترتیب دا وضع کړی دی یو سړي داسې کار وکړو چې یاره زه خو د دومره قصو ته تیار نه یم چې پر ځمکه کې بوټی ولګوم بیا د هغې چې دی نو اوبه خور کوم او سر یې ورکوم او د موزي اشیاو نه یې بچ کوم زما لږه تاریر زه اول میوه غواړم او د هغې نه وروسته خاښونه غواړم څانګې غواړم د هغې نه وروسته بیا اخر کې وړوکي بوټي له راځم نو هغه ترتیب د الټه شروع کړی دی که د الټه طرف ته یو انسان ترتیب شروع کړي نو د کار کې دی کامیابیږي نه البته کامیابیږي چې کم اصول دی او کم ترتیب دی په دې ترتیب باندې ته په بره باندې روان شي چې اول وړوکی تیغې ولګې د هغې نه وروسته به د دې نه شنما کې تربیت پکې رو رو به دا وده کوي او بالاخر به په دې باندې بیا ګلونه راځي او میوه به تاله نه شي نو هله به د دې په هغه ثمره باندې ته پوهېږي همدغه شانتي یو انسان دی دا غواړي زمارې اولادي زمارې بچي زمارې زامني د هغې لپاره مخکې نکاح وکړي ځان له کور جوړ کړي الله تعالی وروسته اولاد ورکړي که دی وایي نکاح به وروسته کوم او زه اوس چې کوم دی نو زلمي بچي غواړم چې اوس فورا زما ضرورت دی نه موږ وایو چې ته الټه سیډه چې کوم دی نو لګیا دی راحت طلب کوې نو دا راحت ستا ته نه در رسي اصول چې کوم دی او ترتیب چې کوم دی په دې ترتیب باندې او ته په بره باندې سي همدغه شانتي الله یو ترتیب یې ښودی یو انسان دا غواړي چې زه دنیا ورپسې کېږم مونځ ته خو لا نه یم وزګار
دنیا اور پسې کېږم روجې ته خو نه یم وزګار د الله عبادت ته خو نه یم وزګار خو زه ورغه چې مال را سره راغی او بیا دا مال چې کوم دی ځان له الله کور جوړ کړم او ښه لوی کاروبار مې شو نو د هغې نه وروسته به بیا زه جومات ته کار ویم او بیا به تبلیغ کې هم کله کله ځم او بیا به بډاوالې باندې خیر دی قرآن ته کښېنم زده به هم کما خو فی الحال لا داسې وخت دی چې دې ته کښېنم نه بیا خو به یا دین کوم یا به دنیا ګټم اوس سره دنیا ضرورت دی او دی بیا هم وایي چې یاره ما ته خو راحت رانغی نو دا انسان به تر مرګه پورې چې رده کومه تمنا ده دا تمنا پوره کېږي نه ځکه د بالعکس خبره شروع کړه الټه خبره شروع کړه قرآن چې کوم ترتیب بیان کړه عام زموږ مشاهده ده د ونې بوټي مثال موږ ورک همدغه شان د خوشګوار زندګۍ دپاره چې یو انسان ښکلې د مزو زندګي تیروي د هغې دپاره د قرآن اصول داري چې من عمل صالحا منکم اول عمل صالح دی من ذکر او انثی که مذکر او که مؤنثي وهو مؤمن دی نو د هغې نه وروسته فلنحینه حیاتا طیبه د هغې نه وروسته الله تعالی حیات طیبه د انسان نه ورکوي نو دا یو ترتیب دی وس کم یو انسان عمل صالح نه کوي او دی راحت زندګي غواړي نو دا زندګي درته نه ور نصیب کېږي ولې چې دی بالعکس لګیا دی دی الټه سړی چې کوم دی نو لګیا دی راحت طلب کوي علماء بنیادي اصول وضع کړي دا اصول زړه په غوږو سره واورئ د دې موافق ژوند تېروه انشاءالله دنیا کې هم عزت او قبر کې هم عزت او آخرت کې هم عزتي علما اصول دا وضع کړي دي چې نمبر 1 کم یو انسان چې خپل اعمال درست کړي الله د دنیا حالات درستوي که یو انسان اعمال درست نه او د په کربا او کاروبار دی خو د دنیا حالات خدای پاک نه درستوي ګورئ نه اول به انسان اعمال درست کړي د هغې نه اخوا حالات د خدای د الله د قدرت پر لاسونو کې دي د هغه په کنټرول کې دي حالات په خدای پاک تا ته وروسته بیا له درستوي او کوم یو انسان چې اعمال درست نه او د دنیا کې حالات درستول ځانه غواړي چې ښکلی زندګي مې تېرېږي نه دا اصل د یو خیال دی او یو وهم دی تاسو قرآن کې اول نه تر اخره پورې د انبیاو واقعات اورېدلي هلته 12مه سپاره کې د سوره یوسف کې د حضرت یوسف علیه السلام تفصیلی واقعه خدای پاک بیان کړی چې احسن القصص ورته ویلي هغې کې د یوسف علیه السلام زندګۍ باندې تاسو لږ نظر وګرځوئ یو کس چې په خپله معاشره کې په علاقه کې په دې معاشره کې د ده سره رشتهداري په دې کې د ده سره خویندې رونۍ مور و پلاري ترونه تربوراني په دې کې ډېره حیا زندګي تېروي خو چې کله دی په یو داسې علاقه کې چې پردیس کې هلته د ده رشتهدار نه نو دی هلته حیا دومره پرده نه ساتي په دې وجه نه پخواني دا وینځي غلامان چې کوم نو دیو کې به حیا کمه وه ځکه رابر څه ځای نه نیوی شوي دلته به پته هم نه لګېده رشتهدار څوک به یې نه و حضرت یوسف علیه السلام ته وګوره چې خلکو ته غلام جوړ که او بیا مصر ته لاړه هلته کې مصر کې حضرت یوسف علیه السلام باندې بولی و خطاو تفصیلي واقعه تاسو اورېدلې ده بار بار یې اورئ اول ته کې عزیز مصر حضرت یوسف علیه السلام قیمتن واغسته یو غلام دی او بیا عزیز مصر وچی نشته کور کې چې کوم دی نو دیره کوي خو حضرت یوسف علیه السلام دغه وخت کې عمل صالح څومره وکړه بیا تاسو تفصیل اورېدلی چې څومره ځایونو کې ځان د ګناه نه بچ کړه او په کاملې طریقې سره یې بچ کړه ځان یې جیل ته کېښوده د جیل هغه تورې تنبیه برداشت کړي خو په عمل صالح باندې ټینګ ولاړه نو یو غلام دی ګوره چې غلام دی او داسې عمل صالح اختیار که د هغې نه وروسته بیا تاسو وکتل چې من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن نو فلنحینه حیاتا طیبه بیا وروسته خدای پاک حیات طیبه انسان له ورکوي ښکلې زندګي ورکوي حضرت یوسف علیه السلام جیل ته لاړ جیل کې چې کوم دی نو څه وخت تېروي او بیا د هغه ځای نه چې راووته نو بیا حیات طیبه ته وګوره د عمل صالح نه وروسته چې خدای پاک څنګه زندګي ورکړه د ټولو نه اول د غلامۍ مهار د غاړې نه ختم د مصر بادشاه او الله قرآن کې وفرمیل چې د مصر کې وایي کوم ځای غوښته هلته به یې ځان آبادو ځکه بادشاه دی د مصر او بیا د هغې نه وروسته حیات طیبه ته وګوره بادشاه خدای خو مور و پلار خو کنعان علاقه کې دي رونه خو هلته کنعان علاقه کې دي نو یو طرف ته بادشاه خدای خو زړه کې خو هغه خلا بیا موجوده ده که نه
وس حیات طیبه خدای پاک ورکوي زندگی خو خوشګواره به هلی چې د ده د رڼو سره د ده د مور و پلار سره د خپلې ټبردارۍ سره نو بیا به هله راحت چې کوم دی نو بادشاهي کی الله چې کوم دی داسې یو نظام جوړ کړ چې قاص سالي راله او قاص سالي کې حضرت یوسف علیه السلام غلس تور کړه او بیا چاپېره قات چې دی نو ورو ورو خورېږي کنعان علاقې ته قات ور ورسېده یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وی چا راته ویلي دي چې د مصر یو نوجوان بادشاه دی او ډېر زیات درې خلکو سره احسان کې او غلۍ جمع کړې ده او هر یو کس له یو بار د غلۍ ورکوي تاسو هم لږ ورشئ کله چې دوی ولاړل د کنعان د علاقې نه او ولاړل مصر ته ور داخل شول یوسف علیه السلام پې نظر وګرځېد نو الله فرمایي فعرفهم یوسف علیه السلام دې وپېژندل خو د رونو یوسف علیه السلام نه پېژنده ځکه هغه دور کې وړوکی او بیا د دې حسین کې راسته راتللي زموږ هغه رور چې موږ ته غلام جوړ کړی به د مصر بادشاهي دی خو مشران یوسف علیه السلام وپېژندل او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو څو پیرې راځي او بیا تعارف کېږي او د هغې نه وروسته چې دی الله هغه حیات طیبه د ده داسې پوره کوي چې هغه خویندې رونه هم د علاقې نه هغه کوچ کې او مور و پلار هم ځي او هلته کې په هغه مصر کې حضرت یوسف علیه السلام بیا د بادشاهۍ هغه شپې ورځې د هغو سره یو ځای تېروي نو الله وفرمیل چې چا هم عمل صالح وکړه نیک اعمال یې وکړل او دی مؤمن و فلنحینه حیاتا طیبه دله موږ بیا ښکلې زندګي ورکو نو دا موږ اصول زده کړل چې ته به اول صالح جوړېږې د هغې نه وروسته به خوشګواره زندګي تا ته میلاویږي که ته بالعکس راځې الټه طرفه خبره شروع کې چې ما ترې اول مال میلاو شي اول د راحت او خوشحالي میلاو شي د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا به زه عمل صالح کوم او نیکو اعمالو ته به وزګارېږم نو بیا به عمل صالح تر مرګه پورې ته وزګار نشي نو یو خبره دا ده چې انسان چې کوم دی خپل اعمال درست کړي الله د ده حالات درستی که د انسان اعمال درست نه الله د ده حالات چرته هم نه درستی او دویمه خبره دا ده دویم اصول علماء لیکلی دي چې یو انسان خپل آخرت درست کی الله د دنیا خود به خود درست کی بعضې خلک را په خپله دنیا باندې لګی چې را دنیا زما درسته شي دلته راحت ته خیر دی آخرت لکه سوی نه سم خیر دی هغه خو د نسیا معامله ده بیا ورسره مستقبل کې ځان له راکاو ګورو به دره دنیا نه درستېږي ګورې ښه اول به آخرت درستی ته د خدای سره به صلح کې د هغې نه وروسته به الله ستا دنیا چې کوم دی نو هله درستی ورنه تاسو د تاریخ په اوراقو باندې لږ نظر وګرځوئ تاسو ته به کولاو په نظر باندې راشي چې کم یو انسان د خپل آخرت سوچ کړی دی او خپل آخرت له ترجیح ورکړی دنیا خود به خود دغه خپله راغلی ده خو کم یو انسان چې آخرت پرېښودی دی او دنیا ورپسې شوی دی دنیا د ده نه په مخه باندې ځغلي ارې مثال د انسان د بدن سوری دی ته منډوئ دا سوری مخکې منډوئ دی را لاندې کولی ته نه شي که ته سلو ځې را ستا سره سلو ځي خو که ته بل سیټ ته راوګرځېرې د بل سیټ ته راوګرځېرې دا سوری په تا باندې شا ته را روان شي خپله راپسې درځي خپله راپسې خو که تا ورته ور مخکه ته مخکې ځغله دی در نه مخکې ځغلي که ته ودرېږې دی ودرېږي که ته روزي دی روزي که ته تیز دی تیزي خو ته ورته شا که راوګرځه نه دا سوری بیا په تا به شا ته را منډوي نه ته که روز یې دی راپسې رو در رواني ته تې منډه وی دی درپسې در منډه وی داسې همدغه شان علما د دنیا مثال دی نه آخرت خپل درست کا د دنیا حالات خدای پاک ستا خود به خود چې کوم دی نو دا درست کی خو که آخرت دې درست نه وګورې آخرت دې درست د دنیا حالات پر ټول نیمګړي ګورې ښه سر ته به نه رسي تر دې پورې ته مړ شي او بیا بچي هم کنسل کوي یاره هر سړی راته راسي بګاړه وران ویجاړه پرېښودي په دې وجه باندې د آخرت چې کوم دی نو غم کول پکار دي یو عالم دنیا کې تیر شوی سفیان ثوری رحمت الله علیه سفیان ثوری رحمت الله علیه د آخرت دپاره ډېر زیات غمجن به و وسګوره الله د دنیا به څنګه درستوله دی خو د آخرت دپاره غمجن دی خو دلته دنیا خو هم پکار ده نو دی وایي یو سړی خدای مې روانه کړی ما ته وی چې تر څو پورې زه ژوندی یم تر څو پورې ته ژوندی نو ستا زه یو ذمواري په سر باندې علم سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته وی زما څه ذمواري په سر باندې علي وی یو ذمواري دی د عالم چې تا ته به روزانه تیار یوه جوړه تا ته میلاویږي هغه به روزانه ته اغوندې خو سبا به بیا هغه نه اغوندې سبا به بله تا ته تیاروي
او د غیر پاره طریقه رسې کړې وه چې درزیانو لئی 360 کپڑے واغسته او 360 یعنی 300 شپېته چې رینو دا په کال کې ورځې دي درزیانو ته رات تیار کړي کله چې کال شروع سفیان ثوری رحمت الله علیه ته وی په کال کې 360 ورځې او دا 360 جوړې ما تیار کړې دا والا خو یو جوړه بس صرف یو ورځ اغوندي او بیا به چا غریب له صدقه کې مازیګر چې وباسي سبا بیا بل اغوندي نه دا 360 شو وس بیا ډر ورکوم نو بیا به چیرې نو دا 360 چې کال ختميږي نو بیا وساره لپاره تیاری نو سفیان ثوری رحمت الله علیه با سحر چې کومه جوړه نوی بالکل رواغستا هغه به واغستا او بیا به چې کله وستا نو هغه به غریب له سرغړه خیره نه بوم نو کنه ورس کې خو نه خیره نېږي بالکل نوی ثواب بل نوی واغستا نو دا غره ژوندۍ چې څومره ایام او شپې او ورځې وي نو روزانه یو نوی جوړه چې کم دینه اغوستي وا وس کاغه نه غوښتا خو کسب ول راوړي نه ده بس رقم کې نوی جوړه او دوره به نوی جوړه اغوستي ځکه الله فرمایل من عمل صالحا چا عمل صالح وکړو من ذکر او انثى ومؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه حیات طیبه خدای پاک بیا ورسته ورګي نو دویم اصول داری چې کوم یو انسان د خپل اخرت فکر شروع کو الله د دنیا چې کم دینو دا خود به خود درست کی او کوم یو انسان چې صرف سوچ او فکر د دنیا کو صرف سوچ او فکر د دنیا نو اخرت خو اسیم برباده خو دنیا بیا نه درستی ګره دنیا به ال درستی چې تار اخرت فکر شروع کو امام ابو یوسف رحمت الله علیه نوم تاسو اوریدل لري امام باندې پر رحمت الله علیه شاګرد دی دری امام ابو یوسف رحمت الله علیه پلار چې کم دینو دا وفات شو دی وړکیو مور تور سره دا کونډرا سوګی نشته بل د خدمت د مور پیسې پسې دا کورونه چارو کول او د لوخي لرګي به انسل نه د خصمانه به هم کول او خپل ځان به هم چې کم دینو غا ساته او پیره د امام ابو یوسف رحمت الله علیه لغون تکلو شو د مور ورته چې بچیا دازه مې رخصون اوریدل چې داز یو دوبی ر په کرے باندې خلکو له جامین زی او هغه دوبی د ځان سره ماشومان برتی کړي نو ماشومان دا کپڑے خوري او بیا دغه شان را غونډي نو زتا ویم د دوبی سره د برتی کومه او د یو درهم ورکې د میاشتې نو د میاشتې زما استاد وکاسي یو درهم پوره دی بس تزر ازر ورځ وسره د جامع غړوا را غونډوا کم ډیوټي تا والا کوي ځکه نور غسوک شته نو زوره پردو کورونه کې نه ګرځم امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی لاړما مور خودوبی تکینه ولم یو رسم وسره جامع هغه سخوري کړي را غونډې مکړي نو ما زیګر سې کول چې راتلم نو ما زیګر سې کول طالبان را روان دي ور سره کتابونه دي پمار هغه د حلی لګي خې ولګي دي خلی سنت طریقې سره کپڑے او لباس او نورانی چهرې را باندې خو لګیدل لما دی وتوی تاسو شرط له موږ دلته سبق لورغلو چانه امام باندې پر رحمت الله علیه دغه داغه سبق وایو نه ما ورته ثواب سار زدی زه کې ولاړی مونږ چې پرې لار باندې تله ما بوم د ځان سره بوزي امام ابو یوسف رحمت الله علیه سار راوته ری بویته کله چې بوته امام صاحب خاله ور علم نورانی چهره د الله ولی ډیر خرابان ولګید خبرې شروع کړې درس راکاو نو ډېر خوند راکه نړه مې نه کېده کېناستم ورسره درس اورم او سبق زده کوم نو چې کله میاشت پوره شوه مور راله د دوبي ته وایي چې تنخواه هغه ورته ویل سوي تنخواه وایي زما له بچي وي ستا بچی یو ورځ راغلی بیا ما لیدلی نه لکه چېرته لی وي ما ورته یاره مور دلته کې دوبي مې پرېښودی خو دلته امام باندې پر رحمت الله علیه سلم علم حاصلو مور بیا راوستم او بیا یې د دوبي سره کېنولم یا ورځ می بیا درس سره خو کپڑے راسې غونډې کړې خورې مې کړې بیا لاړم امام صاحب خاله مې ځان ورسونه چې مور بیا راله هغه ورته خو بیا نه راغلی نه چې کله زما را مور راله نو موږ درس ته دننه ناستو نه دی پیسارځی کې زما استاد ته بدې ردې وي بدې ردې ورته وي او دا ورته وي چې ته اوس بوډی ستا دماغي توازن خراب دی پردو بچو مستقبل مه تباه کوه دلته وایي تکینه دی به دین زده کړي علم به زده کړي اخرت له خو به څه وکړي خدا خو یو یتیم ماشوم بچی دی دی به سبا ورې خوري څه سبا ورې به څه کوي زندګي به نه به سر کې دی به خوري څه نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وایي الله دې رحم وکړي زما په استاد باندې چې د کنزلو جواب ورنکړه خو د دې هغه مقصدي خبرې جواب ورکړي دی به خوري څه وایي زما مور ته وایي که تا دا بچی زموږ سره دلته علم ته پرېښود نو انشاءالله سبا چې دی کم خوراک کوي او خوراک به کوي چې باچهانې خوري
او کنه د دې ځای نه پاسو نبی ابل در په دې کې باندې ګرځي نه به دنیا په لاس باندې راشي او نه به آخرت په لاس باندې راشي خبره ماده کوله دویم اصول داری چې کوم یو انسان خپل آخرت ځان درستول شروع کې دنیا خود به خود خدای درستي ګوري خو کنه آخرت ته پرې خوره نه دنیا درست او نه آخرت درست دی وای خیر زبیا لاړ امام صاحب خالرن مارته چیرې استادی ز علم از د کول غواړم زما علم سره شوق ته خو تر تسلار وخه مور خو مې پرې دینه اماته چې بچیا دا دوبي څومره تنخواه ورسره ستا مور خبره کړې ما 1 درهم ویا تنخواه زمانه وړه د میاشتې په آخر کې مور له ورکوه هغې ته وایه چې ستا خو تنخواه په کار ده راواله او دلته سبق وایه استا به تنخواه راکوله میاشت په آخره غونډه میاشت به راته سبق وي نو یو ورځ هغه راله چې زه کله د دین نه فارغ شوم نو زما استاد د هارون الرشید باچا چې دی نو یو خط راولېږه چې که ستا به شاګردانو کې یو مضبوط عالم زه دلته رضان سره قاضي جوړول غواړم دلته ماله فیصلې کوي امام بني پر رحمت الله علیه ماته وی راشه وی ته چونکې علم نه فارغ شوی او داسې قاضي ضرورت ته هارون الرشید نو زما تا ته حکم دار چې لاړ شي هلته کې او تر هغه سره فیصلې کې امام ابو رحمت الله علیه چې کله لاړم نه هارون الرشید ځان سره په تخت باندې برکېنولم ما ته اشاره دا شاهي تخت هوتا یو عالم او قاضي لاندې ناسه او زبان دي ناسه نو دوړه بدل تکینو چې کیناسنو شو بس خوراک راوړې شو خوراک چې راول نه ما ته وی چې قاضي صاحب خوراک خورا نه مارته چې بادشاہ تاسو کوم راځي شیره دا خو نیم په پوچرا کم خوراک دی وی ما ته وی چې شاید د بادشاہ سرتا په لومبي زلبانه خوراک کړي تا اوریدلی دا د بادشاہ او خوراک ته چراره کوچ او د پستون کم مربع تیاریږي بادشاہ نو لداغه مربع ده ما وخندل ما د قاضي سه ولې مار دې دې لپاره مو خندل ماته د خپل مور کنزل را شو د خپل استاد هغه جواب راته میلاو شو هغه راته را شو چې زما مور زما استاد ته بدر دی ویلو چې دا خو یو ماشوم بچی د مستقبل ته غرکې دی به سبا خوري ساغه ورته کې علم ترې پرېغو نو سبا به د بچانو خوراکونه کوي لما ته خبر وسره یاد شو واقعي چې زه فارغ شوم نه را بچا په تخ باندې لپاسره بچانو خوراکونه کوم نو دا دویم اصول ذهن کې یاد ساتئ کم یو انسان چې فکر د آخرت ته گو خدای پاک د دنیا خود به خود درستی خو کم یو انسان چې صرف دنیا باندې ورپسې شه نو دنیا هم دی لاړه او آخرت چې کم دی نو دا هم ستا لاړ نو یو دا نمبر 1 اصول دا چې خپل اعمال درست کا حالات پرې درست شي آخرت درست کا دنیا بر خود به خود چې کم دی نو دا درست شي او دریم نمبر اصول علماء دا وځ کړی دي چې کوم یو انسان د الله سره تعلق جوړ کو د مخلوقات تعلق الله د انسان سره خود به خود جوړ کی ستاره الله سره محبت هر یو مخلوق بیا دا چې د کسره زما تعلق او سره زم ملاو شوي نو چې الله سره تا تعلق جوړ کا خدای به مخلوق په سره کې ستا محبت تر واچي هغه بستا سره خود به خود چې کوم نه تعلق جوړ کی نن سبا تاسو د حالاتو ته ګورئ پلار د زوینه پر یاد کئ یره دې زوینه خمار ار سکړی دې زما پلاس ولې ناراضي او زویره پلار نه پر یاد کئ یره دې پلار له خډیر سګټم دی ولې زما پلاس ناراضي دغه شان کور کې چې کم دین خواخې رنګور نه پر یاد کین ګور د خواخې نه پر یاد کئ گاونډي له گاونډي نه پر یاد کئ کم یو انسان له چې ورزیره زخر خپل گاونډیانو سره هم خیمه چې بدی زولې بد لګم بلو یره ما خو خپل رور سره دومره هغه قربانیان کړي چې دی ولې زما هغه په خو باندې ناراضي هر یو انسان د بل نه پریاد بل د بل نه پریاد خو د دې هغه مین زه انسان یې کړی چې تلک پری باندې سوچ وکا چې دا اصول دي چې د خدای سره تعلق جوړ کو خدای په دې مخلوق سره ستاسو تعلق جوړ کی خو چې کله د خدای سره تعلق پرې کنه د مخلوق سره تعلق غره پرې شخه الان کې د دې مخلوق سره تزان ستړی کوا پرې مخلوق باندې خرچه کوا د دې مخلوق سره ځان چې کم دی نو وړو کا خدا بیا هم چې کم دی نو ستا په کار نه راځي ولی چې الله د دې رسول نه ستا محبت چې کم دی نو دا سلب کړي پرې وجبان حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ ته یو خط ولیکا خط ورلولېګا ورته عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ ته چې کم دی نو ماته یو نصیحت ولیکا د خط په ذریعہ سره راته لګ نصیحت وکړي چې هغه په خپل ژوندۍ کې عملی کم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي او رسول الله مبارک د نبوت په کور کې دنه راغې تربیت شو داسې اوږده نصیحتونه ورته ونه کړل بلکې او دو ټوک خبرې ورته وکړې. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته وایي ورته امیر معاویه دا نصیحت چې کوم دی نو دا واوره او عملی کا وې دا خبره ذهن کې یاد وساته که چېرته د مخلوق د رضا لپاره تا خالق کله ناراضه که نه دغه مخلوق په زړه کې به خدای ستا نفرت دراچي او په دغه مخلوق به دې وهي بیا به دغه مخلوق په زړه کې ستا چې کوم دی نو نفرتي او که چېرته د خالق د رضا لپاره تا مخلوق خفه که د مخلوق د پروا ونه ساتره خالق د رضا لپاره یې داسې وکړل نو اگر که خالق د پاره تا مخلوق ناراضه کړی ری خو د دغه مخلوق په زړه کې به الله ستا محبت در واچي او ځان به راباندې وجني بیا مخلوق دا ټوک الفاظ. نو دریم نمبر اصول دا ذهن کې ملحوظ ساتئ چې کم یو انسان د الله سره تعلق جوړ کې خدای د مخلوق په زړه کې محبت در انسان ور واچي. تاسو کتلی لولو اکابر علما تاسو کتلی یو ځای ته ورشي خلک هر سره دا کوشش کوي چې د سره ما لاس میلاو کړي د سره زه کېناستې او بیا نن سبا دور خو د تصویرانو دی هر چا موبایل راغستی دا ولې درې خلکو درې اکابرو د علماو د بزرګانو دا محبت د خلکو سره ته ولا چې ولې هغو تعلق ما الله جوړ کړی نه د الله سره تعلق الله د مخلوق سره خود به خود تعلق شروع خو که چېرته کې ستا تعلق د مخلوق سره د مخلوق د پاره د خالق خفه کړو د الله سره تعلق نه نه ته ډېر تعلق ساته نه دغه بچی بری باغی دغه ښځه بری باغی دغه ګاونډي بری باغی دغه چې کوم دی یار او دوست او ورور او خور بری باغی. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یو ډېر زیات لوی بزرګ دی عالم دی وایي ما ښه تجربه کړې ده ما دا تجربه کړې ده چې کله ما د خدای نافرمانی کړي که نه نه په هغه ورځ زه ښځې ته ګورم تندی ما ته تریوي د خبرې جواب صحیح نه راکوي زه خپلو بچو ته ګورم په هغه ورځ زما خدمت نه کوي د خبرې جواب صحیح نه راکوي تر دې پورې چې زه خپلې سورلۍ ته ور وخېږم هغه هم زما د مرضي موافق تګ نه کوي کله ترپه کوي او کله په ځای ولاړئ زه پوه شم چې وجه هم هغه ده چې د خدای نافرماني مې کړې ده ځکه را مخلوق ټول زما نافرمانه کړی سوالی راته هم باغي کړه ښځې راته هم باغي کړه لوا دې راته هم باغي کړه نو په دې وجه باندې د الله سره تعلق درست ساتل د مخلوق سره تعلق خود به خود درستېږي خو که الله سره تعلق نه دا مخلوق که انسان دی او که غیر انسان دی د هر سره بستا باغي باران به بې ټیمه کېږي دی بستا باغي سلی به بې ټیمه چلیږي دغه شان دی چې کوم دی سوکړې او بې ټیمه راځي هر یو څه چې خدای ستا په خدمت باندې لګولی هغه به ستا په خلاف باندې چلیږي. او څلورم نمبر اصول کم یو انسان چې خپله ورځ برابر کړه الله د شپه چې کوم دی نو دا برابر کړي. تاسو کتلی دي دا نن سبا شپې څومره اوږدې دي سړی ډډې په ډډې کي خو بعضې افراد بریسې ومي یاره وایي د شپې خوب نه راځي او 15 پیرې پکې راپاسم خو د خدای شان دی چې سار دا بانګونه شروع کې خوب را باندې غلبو کې بړستن خواږه شي مونځ ته نه راپاسم اخر دا وجه سره دغه ټیم کې په تا باندې خوب غلبو کې د دې وجه سره دا شپه ولې په غفلت کې ستا تېره شوه ځکه د سهار نه ماښام پورې ورځ دې درسته نه وه که دا ورځ تا صحیح تېره کړې وې بیا د شپې چې کوم دی نو تاله خوب نه درځي ګورې ښه الله به د عباداتو توفیق هم درکوي. تاسو وکتل بار اورئ یو شل پیرې یو مولوي امام بني پر رحمت الله علیه چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې سهار مونځ کړی دی به ته وایې چې دا خو ډېر ګران کار دی نه مګر ګران کار نه دی هغه د ورځې چې کوم دی نو صحیح ورځ تېره کړې ځکه شپې خدای پاک توفیق ورکړی دی او ورځې څنګه تېره کړې ده یو واقعه د انسان عقل چې کوم دی نو دا خو دي طالبان ورته یو پیروي ورته وایي چې پر کوفه کې دلته د پردي کنډک نه بیزه غلا شوې ده امام صاحب اریان شوې ښه بیزه غلا شوې روي او امام صاحب سوچ کوي چې را بیزه چرته کې چا پټه کړه او قصابیانو باندې نه خرڅ کړي نو امام صاحب به قصابیانو نه بیزې غوښې نه اغوستې ښه بیا یو مشر نه تپوس وکړو را بیزه چې زندګي تیرې اکثر درې عمر څومره هغه ورته دومره کاله د هغه وخته پورې د بیزې غوښې نه خوړی کېدای شي د غلا هغه بیزۍ الان کې چې چا خرڅ کړي نو هغه خو پې پیسې بیا ورکړي هغه بل بیا حکم بدل شو تا خو د هغه نه غوښه په بیې باندې واغسته خو احتیاط بیا ورته یو پیره طالبان وي ورته یې چې دلته کې څه کسان راغلي د سمندر د غاړې ته چکر له راغلی او د سمندر پرې غاړه باندې غوښې پخ کړې وې اډوکې د سمندر د اوبو ته اچولي امام صاحب سوچ کوي را کېدای شي
چې هسې نه دیو د یو قصابي نه غوښه اخیستې او دغه قصابي هغه د غلا بېزه نه حلاله کړي او بیا د غلا د بېزې غوښه دی سیلانیانو نه یې خوړلې او دا ډوکې د غلا د بېزې د غوښې نه او که د غلا د بېزې د غوښې او دې سمندر ته اچولې او میانو چېرته کې یاره دا ډوکې راسې چپولې د دې نه څه غوښه خوړلي نو بیا امام صاحب میان به هم نه خوړل ښه بیا یې یو مشر نه تپوس وکړو وایي دا میانو زندګي عموما څومره یې تجربه کار سړي نه هغه یاره دومره پورې د مۍ زندګي تر هغه وخته پورې هغه هم ګوره نه خوړل دومره پاکه زندګي نه کم یو انسان چې خپله ورځ په احتیاط تېره کړي بیا د شپه برابري د تهجد ته هم پاسېدی شي د سهار لمونځ ته هم پاتې شي دله د عبادتو توفیق ورکړی کېدی شي خو د شپه اوږدېږي ستا خوب اوږدېږي چې شپه چې کوم دی نو لنډېږي ستا خوب د هغې مطابق ظرف ته لګیا دی لکه روژه ورځ اوږدېږي ستا روژه هم اوږدېږي که ورځ لنډېږي روژه دې هم لنډېږي ستا خوب د هغې سره ځي راځي اخر دا وجه سره ورځ دې درسته نه ده نو څلورم اصول ده چې ورځ خپله برابر ساته د شپې به الله سره مناجات هم کې عبادات به هم کې بهر کیف خبره موږ دې پورې کوله الله موږ ته زندګۍ اصول وښول د قرآن کریم د آیات پر یو معمولي غونته ټوکړه کې چې من عمل صالحا چا چې عمل صالح وکړه من ذکر او انثی خوا که دا مذکرې نارینه او که زنانۍ نو وهو مؤمن او دی مؤمنې فلنحینه حیاتا طیبه دله موږ ښکلې زندګي ورکو خوشګوار زندګۍ د زبردستې زندګۍ دپاره عمل صالح بتاول کې خدای پاک به د هغې نه وروسته ستا زندګي چې کوم دی نو دا فراخه کوي الله دې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا